یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق. اصل کې د قرآن مجید د نزول په وخت کې اهل کتاب دوه ډلې موجودې وي، عیسایان موجود او یهود موجود، یعنی یهود او نصارا دا دواړه موجود. او د یهودیانو غلو کړی دا، غلو ویلی شي د حد نه تجاوز کولو ته، چې کوم حدود مقرر کړي دي اسلام شریعت کوم حدود مقرر کړي دي د هغه حدودونه اوړېدو ته دې ته چې کوم دی غلو فی الدین ویلی شي، یعنی په دین کې غلو کول، په دین کې زیاتې کول. نو په هر یو څیز چې کله په معتدل انداز کې وي، په متوسط انداز کې وي، په نارمل انداز کې وي، دا شی ټیک وي. او چې کوم څیز د نارمل نه چې کوم دی سیوا کېږي یا کمیږي، نو دا بیا مرض ګرځي، نقصان کېږي. ورته د انسان په وجود کې هم هر یو څیز په خپل مقدار کې موجود دی. شوګر د خوږې د چینې چې کم مقدار دی دا په وجود کې په خپل انداز کې الله پیدا کړی دی، په خپل مقدار کې موجود دی، نو انسان بالکل ټیک وي. خو چې کله پکې د خوږې دا مقدار د حد نه تجاوز وکړي، د خپلو حدودو نه سیوا شي، نو هغه بیا مرض جوړ شي. هغه مرض ته مونږ شوګر وایو، شوګر یې خیږي. یا دغه کم مقدار چې د خوږې مقرر دی دا د خپل حد نه کم شي، نو بیا هم هغه مرض جوړېږي، خلک وایي شوګر یې پرېوځي، بلډ پریشر یې خیږي، بلډ پریشر یې پرېوځي. نو چې کوم څیز الله رب العزت څنګه مقرر کړی دی په خپلو حدودو کې دننه، نو هغه ټیک یو د حدودو نه بهر کېږي، دا بیا نقصان جوړېږي. دقه شان الله رب العزت شریعت محمدیه دا معتدل پیدا کړی دی. یهود غلو کړی دی، زیاتې کړی دی په دین کې، عیسایانو زیاتې کړی دی. یهودو د حضرت عیسی علیه السلام په حق کې دومره تللی دي چې حضرت عیسی علیه السلام د سره د الله پیغمبر نه مني، بلکې بعض یهودیان هم پکې د حضرت عیسی علیه السلام په پاک دامنه مور باندې تهمت د ګناه لګي چې دا پاک دامنه نه و. او دغه رنګې عیسایانو د عیسی علیه السلام په حق کې دومره غلو کړی ده، دومره د حد نه پسې وتی دي چې عیسی علیه السلام ته د الله زوی ویلی دی. او بعضی عیسایانو ورته په خپله الله ویلی دی چې د عیسی علیه السلام الله دی. او بعضو عیسایانو ورته چې کوم دی درې خدایان ویلی دي، چې یو الله په خپله خدای دی، یو حضرت عیسی علیه السلام خدای دی، او یو حضرت جبریل علیه السلام خدای دی. نو دی علو کړي دی، زیاتې کړي دی. نو په دین کې د غلو نه چې کوم دی منع راغلی د نبی علیه السلام په خپله باندې فرمایي چې تاسو زما په مدح زما داسې مدح مه کوئ، زما په مدح کې او زما په صفاتو کې دومره مبالغه دومره زیاتې مه کوئ څنګه چې عیسایانو د عیسی علیه السلام په حق کې زیاتې کړې دي. ځکه نبی علیه السلام فرمایي زه د الله بنده یم او د الله رسول یم، نو ما د الله بنده او د الله رسول وګڼئ، الله مې مه ګڼئ. دغه شان نبی علیه السلام بل حدیث مبارک کې فرمایي چې تاسو غلو په دین کې علو مه کوئ، ځکه مخکني امتونه چې کوم هلاک شوي دي نو هغه د دې وجې نه هلاک شوي دي چې هغوی په دین کې علو کړې ده، په دین کې د حد نه چې کوم دی تېروتي دي. نو زمونږ دین الله معتدل پیدا کړی دی، درمیانه دی. ګوره شیطانان چې ولي شیطانان رمی جمرات چې ورته موږ ته پښتانه وي شیطانان ولي، نو دا به هم په داسې انداز سره شریعت مقرر کړي دي چې نه به کاڼې غټي نه به وړوکي، یعنې د چڼې د دانې نه به لږ غونده کې غټ، په دومره کاڼي باندې به رمی جمرات ولي. رمی جمرات پکې هغه بودګي غوندې چې هغه به ولي په وو کاڼو باندې. نو بعضې خلک یې په سپلو ولي، دا علو فی الدین ده. دغه رنګې د یهودیانو په شانتې د خپلو عالمانو د خپلو بزرګانو په محبت کې به دومره غلوم نه کوي چې هغوی ته سجدې ولګوي، هغوی له خپې ښکل کوي. ځکه دواړه خبرې لازمي دي. دومره علو به د خپلو علماو سره د خپلو پیرانو سره به دومره محبت او عقیدت دومره هم نه کوي چې هغوی د الله درجې ته ور ورسوي. بعضې خلک له خپې ښکلي، البته لاس ښکلول دا شته دی. نبی علیه السلام له صحابو لاس هم ښکل کړی دی، تندې ورله هم ښکل کړی دی، خپې ولې نه دي ښکل کړی. نو پیرانو له به خپې نه ښکلوئ، په خپو کې به ورته سر نه ږدئ، دا علو فی الدین ده. او دغه رنګې دومره ګستاخي به هم نه کوئ چې بالکل د هغې دغه ولایت ناړو انکار وکړي. درمیانه معتدل دواړه خبرې لازمي دي.
بعضې خلک وایي چې قرآن شته دی علماو ته حاجت نشته دی نو تش قرآن انسان دپاره د هدایت ذریعه نه جوړیږي ځکه چې که تش قرآن د انسانانو دپاره د هدایت ذریعه جوړېدلی الله به پیغمبر علیه السلام ورسره نه رالیږو نبی علیه السلام الله د قرآن استاذ رالیږلی دی نو دک شان دی د رجال الله هم ضرورت دی بعضې خلک وی چې کله قرآن موجود دی نو علماو ته ساجت دی نو قرآن خو موجود دی خو د قرآن سره رجال الله د الله چې کوم خلک دی په قرآن پوهېدونکي د هغې نه به زده کوي نو ته په قرآن پوهېږي ته به هدایت میلاویږي او بعضې خلکو صرف رجال الله نیولي دي د الله چې کوم دوستان دي هغې نیولي دي او په قرآن د ویاجت نشته دي جاهله پیران یې هلته که نه هغې ته چې کوم دی مونځونه ولې هم هغې کي روژې ولې هم هغې نیسي نو داسې به هم نه کوئ هم به کتاب الله باندې عمل کوئ او هم به رجال الله له چې کوم دی ځای نو هدایت په درته نصیب کېږي نو علو په دین نه چې کوم دی منه راغلی ده بلکې زمونږ دین ټول چې کوم دی دا معتدل دین دی دی کې په هر یو څیز کې اعتدال دی تاسو ته مې ویلو چې تر دې پورې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قد مبارک دا نه دنګو نه چې معتدل قد واله سړی وایي کس ویله راغی زه به ټول عمر جهاد کې ځم نبی علیه السلام منع کو نه ستا د دې وجود په تا باندې حق دی ستا د دې بیبي په تا باندې حق دی څه وخت په جهاد کې تېروه څه خپل کور کې تېروه بل کس ویله راغی حضرت زه به ټول عمر چې کوم دی روژې نیسم نبی علیه السلام منع کو ټول عمر به روژې نه نیسئ څو وختونو کې روژې نیسه او څو وختونو کې ستا د دې وجود په تا حق دی کوجه کوه بعضې یو کس ویله راغی د الله پیغمبر زه به ټوله شپه عبادت کوم نبی علیه السلام منع کو ټوله شپه به عبادت نه کوئ څه شپه عبادت کوه او څه چې کوم دی خوب کوه نو زمونږ ټول دین دا معتدل اعتدال والا دی نو د دې وجې نه الله پاک چې موږ ته فرمایي چې تاسو په دین کې غلو مه کوئ څنګه چې یهودو او نصاراو په دین کې غلو کړې وه